مالک بن دینار رحمت الله علیه په باره کې راځي، وای مالک بن دینار رحمت الله علیه په گاوند کې یو يهودي او هغه يهودي د مالک بن دینار رحمت الله علیه کور ته پرناله ښکته کړې وه او هغه پرناله کې به بول و براس کول، ګندګي به پکې کوله، په هغه پرناله کې به بول و براس کول او ګندګي به پکې کوله. 14 میاشتې مسلسل د ګویا د مالک بن دینار په کور کې هغه ګندګي پرېوته. مالک بن دینار پټکې به په سر کړو، یو الله والا بندرې د هغه یهودي ګن به د کور ته را پرېوته. مالک بن دینار به په لاسو کې ګن نیولو، هغه ګن به بار په ډیران باندې غورځاو. د یهودي وي ما 16 مهینې 14 میاشتې د دې مالک بن دینار تماشا وکړه چې دا څنګه انسان دی. ما د کور پرناله د دې مالک بن دینار ته ښکته کړې وه. ما وی 14 ورځې نه، 14 هفتې نه، 14 غنټې نه، 14 میاشتې د مالک بن دینار کور ته ګندګي وغورځوله. لیکن مالک بن دینار داسې انسان دی، قسم دی ما د هغه د خولې نه اوف قدرې ونرېده. ما مالک بن دینار 14 میاشتې بعد د لاس نه ونیوه، ورته مې اواز وکړ ای مالکه ته څنګه انسان یې؟ قسم دی ته د چا امتي؟ ته د کوم ذات بندی؟ ته د کوم ذات مخلوق یې؟ قسم دی 14 میاشتې ما مسلسل ستا کور ته ګندګي وغورځوله. په دا 14 میاشتو کې ما ستا د خولې نه اوف ونرېدل. تا ته پته ده چې دا ګندګي زما ته ګاونډي د کور نه راځي، ستا د خولې نه ما اوف ونرېدل. وایي قسم دی ته کوم بندی؟ دی ورته وایي زه د داسې انسان امتی چې هغه د هغه نامدار محمد عربي محمد رسول الله چې په باباګانو ابېګانو په ابو جهل به په څاروي ور وغورځول، قسم دی ګندونه به په ور وغورځول. لیکن د محمد رسول الله د خولې نه اوف نه وته. زه د هغه پیغمبر امتی، ما د هغه پیغمبر د وجې نه فی سبیل الله ماف کړی. دا یهودي جواب کې وایي قسم دی چې د کوم پیغمبر ته امتی، زه داسې پیغمبر ما په زمانه کې نه دی لیدلی. نن زه ستا د پیغمبر غلام کېږم، ما ته کلمه ووایه. هغه یهودي الله تبارک وتعالی مسلمان که زما محترم. هغه داسې خلک دي، هغه داسې خلک چې 14 میاشتې لکه تا ته یو خبره کوم، که ستا کور ته چا مخې ته ګن وغورځو نو ستا څه خیال دی؟ ته بیا ماف کړې، ته بیا روزې کنده دا چا دا کار کړی دی؟ ته بیا پرېږدې دا چا دا کار؟ د چا جرت چې زما د کور مخې ته جي ډیران غورځولی دی پرېږده منه جي ګاونډ کې به مې ورسره شر راځي جي. زما ستا خدا عالم دی زما محترم. او چې د یو انسان کور ته 14 میاشتې مسلسل ګندګي غورځېږي او بیا هغه یهودي راځي او د هغه په لاس باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کلمه وایي او مسلمانېږي. زما محترم دې ته ایمان او مسلماني وایي. نبی علیه السلام فرمایي لا یحل لمسلم ان یحجر، نبی علیه السلام فرمایي لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق 3. په دنیا کې د یو مسلمان رور سره نه لګېده فوق 3 د 3 ورځو نه په باندې شوه. او په دغه دوران کې فماته ای د ابو داود روایت دی، فماته نبی علیه السلام د زبان نبوت ته وفرمایي فماته او مړ شوې دخل النار ډایرکټ جهنم دی. دا به نه وي چې ما سره به حساب کتاب کړي، دا به نه وي چې ما نه به تپوس کوي چې من ربک من نبیک ما دینک. دې ته دې نه پرېږدي، په مسلمان سره دې نه لګي، دا ډایرکټ جهنم دی زما محترم. सलाम